د هر مرض نه د شفا دپاره یو آسان عمل ډېر موږ او تاسو محترمو داسې بیماران او مریضان وینو چې هغه په مختلفو بیمارو کې یعنی هغه اخته دي، هغوی ته مختلفې بیمارۍ لګېدلې دي. د دې دپاره تاسو زه یو آسان عمل ښیم چې هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ښودلی دی. که تاسو پې د کینسر مریض دموئ، که تاسو پې د شوګر مریض دموئ، او که د شوګر د مریض پې ځان په خپله دموي، د کینسر مریض، د یرقان مریض، د زړه مریض، دا هغه بیماریان ته یادوم چې کومې مهلکې بیماریان دي او غټې بیماریان دي. نن سبا که موږ او تاسو وګورو نو دا کینسر هم عام دی، دا تور زیړی دا هم عام شوی دی، شوګر خو ډېر عام دی، هغه ځوانانو ته لګېدلی دی. نو اوس موږ او تاسو ته رسول الله مبارک کوم یو عمل داسې ښودلی دی چې دا وشي نو دې کې د هر مرض نه شفا ده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې په سورة فاتحه کې د هر مرض نه شفا ده. یعنی د هر مرض شفا په سورة فاتحه کې ده. د حدیث مفهوم داسې دی. محترم موږ او تاسو له اوس دا پکار دي چې د سورة فاتحه دا په ځان باندې ووایې. ګوره سختو نه سخت مرض کې یو سړی مبتلا دی، رسول الله مبارک ارشاد فرمایلی دی چې سورة فاتحه په دې کې د هر مرض شفا ده، یعنی نجات ورته میلاویږي. اوس دا سورة فاتحه څوک وځله ووایي، که هغه فرض که یو سړی دی ډېر زیات بیمار دی، مور او پلار له ویلی شي یا بچی ماشوم د چا بیمار شو ناجوړه شو، نو سورة فاتحه دا ورله وپېرې وایه، په دې ورله اوبه دموه. دا صحابه رضی الله تعالی عنهم عمل هم و، هغه اوبه پې څښه، الله به ورله د هر مرض نه شفا ورکوي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایلی دی موږ او تاسو به علاج هم کوو، ډاکټر له به هم ځو، هسپتال ته به هم ځو، خامخا داسې بیماریانې وي چې هغه بغیر علاج هم سنت دی، نه علاج به هم کوو، خو د دې دا دم کوئ. ها ګوره ډېرې بیماریان داسې دي، ما سره ملګري رابطې کوي، علاج هم ډېر وکړ، په ډاکټران باندې ډېر وګرځېدو، لکه نن سبا یو بله بیماري ډېره د خلکو اولاد نه کېږي، دې لپاره ډېر زیات علاجونه وکړه. نو زه ورته اکثر د روحاني چې کوم علاجونه دي احادیثو کې کومې دعاګانې راغلي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کوم عملونه ښودلي دا ورته یاد کړم، او ماشاءالله الله جل شانه سره ډېر ملګرو کار وکړ. نه که ستا مور ناجوړه ده، که ستا پلار ناجوړه دی، که ستا بچی ناجوړه دی، په کور کې غټ بیمار دی، لکه غټ څوک بیمار دی یا ماشوم بیمار دی، سورة فاتحه دا وپېرې وایه، په دې ورله اوبه دموه او دا اوبه ورله ورکوه. انشاءالله په لږو ورځو کې به له هغه بیمارانو نه الله نجات ورکړي چې کومې مهلکې بیماریان دي لکه سړی هلاک کوي. نو موږ تاسو له پکار دي محترمو سورة فاتحه ډېره اسانه ده، الحمد نواله ولد والینه پورې دا خورس دا خو نارینهو له ورځي زنانهو له ورځي، ځکه چې مونږ څوک کوي دا به خامخا ورځي. نو بیمارې ځان دپاره هم کولی شي، او بیمارې چې کوم دی د خپل کور چې څومره افراد دي د هغوی دپاره هم کولی شي. نو تاسو به حیثیت مسلمان او د ثواب په نیت باندې ویډیو شیر کړئ چې دا عمل نارینه زنانه شروع کړي او هغوی له الله شفا ورکړي، او ما ته به ثواب میلاوي، ما ته به دعاګانې کوي.